نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناشته د باندې نه یو صحابي راغی وی دا الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده ستانه پوښتنه کوم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او که ټیک نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي تا څنګه طریقه رخ کړې ده وی دا الله پاک پیغمبره ز په شپه ورځ کې دوه حصے نور ذکر کوم او یو حصہ پتا باندې درود واما آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي اصحابي ورته بیا وی دا الله پاک پیغمبر چې یو کار وکما پښپا ورس کی نیمه حصہ نور ذکر کوم او نیمه حصہ پتا باندې درود واما آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي بیا ورته صحابي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پښپا ورس کی یو حصہ نور ذکر کوما او دوه حصے پتا باندې درود واما نو آیا دا درود کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما باندې زیات کنو خبوي اصحابي ورته بیا فرمایي د الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه چې ما ته پښپا ورځ کې فارغ ټایم میلاویږي ما ته پښپا ورځ کې فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام نو دا درود به کافی پوره بوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې تو وایي چې تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالى به دوه کار وکي سو کارونه دوه کار کم یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تبارک وتعالى به د هر غم نه بے غم کی او دویم الله به د کړي ګناونه معاف کی اذن یکفا همک ويغفر ذنبک نړول نه څه پکار دی خود وستر کې د الله نه غواړي نور هغه څه غواړي موږ د الله نه څه غواړو الله په دنیا کې یو بیغمه ژوندګي را نصیب کړه غواړي کنه غواړي الله د ټینشنونو یو خلاص زندگی را نصیب کا یو بی فکر زندگی را نصیب کا الله میدان محشر بوي او د قیامت ورځ بوي الله ما ته زما اعمال معلوم دي الله ما ته زما ورځ معلوم دي ما ته زما شپې معلوم دي الله ما ته زما رڼاګانې معلوم دي الله ما ته زما تیاری معلوم دي ما ته پته ده چې زما د نیکو چاپړې بس پکې او د ګناونو چاپړې بدرونی خو الله چې زما د نیکو چاپړې سپک شي او د ګناونو چاپړې می درون شي او دراته وای چې یقینا ګناونه دي زیات دي او نیکي دي کم دي خو زما په محبوب دي درود ویل او دا کړي ګناونه می درته معاف کړو ټول وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم یو خورکی وفات شوی دا پروګرام دغه په ایصال ثواب کې دی او اې دا درود او ایصال ثواب هغه ته وکي صلی الله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بهر حال دا زما عادت ته چې کله بیان شروع کوم به خبر لګه په درود کوم بیان مې پروګرام عنوان د ختم نبوت او ایصال ثواب ایصال ثواب او یقینا الله د داسې رونه او داسې بچی هر چاله ورکی څنګه چې د خورکۍ لرور ور کړی دی ٹھیک شو الله د داسې رونه هر چاله ورکی چې په هر کال کې د ایصال ثواب دغه پروګرام کېږي نعتخوانی کېږي تلاوت کېږي او دینی بیانات کېږي او خلکو ته د فایده میلاویږي زما خورکۍ بنن په لحد کې ډیره خوشاله ان شاء الله الله د داسې رونه هر چاله ورکی داسې کوي ښه ډیر د ثواب کار دی د ختم نبوت عنوان دی زه په ختم نبوت باندې لږه غونډه خبره کوم و بیان نکوم سبق وامه څه شی وامه سبق بیان نکوم ښه ما سره به لږ جواب راکوي لږ سبق غونډه کې وایو او د امیان علماو ته پته د علماو ته نه وامه د امیان په خپلو ژبه کې پوه کوم زم امیم او تاسو هم څه امیان یې نو د یو بل سره به د امیانه خبرې لګي وکړو صحیح ده ختم نبوت عقیده څه شی دی ختم نبوت عقیده دا د ایمان او د اسلام اساس او بنیاد دی د دین بغیر انسان مومن نشي جوړېدی دا داسې د لکه څرنګه چې د ایمان د پاره د الله یووالی لازم او ضروری دی کو چرته یو انسان د الله د یووالي نه منکر دی نو دا مومن نو کو چرته یو انسان د ختم نبوت منکر دی نو دا مومن چې څنګه د ایمان د پاره د الله یووالی منل شرط دی داسې د ایمان د پاره د ختم نبوت عقیده شرط ده
لنډه خبره ده دا ختم نبوت عقیده دومره واضحه مسله ده واضحه مسله یو خبره ذهن کې کېده وای ابن حجر رحمه الله لیکي کو چرته د یو انسان په زړه کې دا راغلو او دا ارمان او ارزوی په زړه کې رااله چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته پیغمبر وې په خوله نه دی ویلي په خوله دا خبره نه ده کړې خو ابن حجر رحم الله فرمایي د چا په زړه کې صرف دا خبره رااله او د ارمان د دې خبرې وکړو چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته پیغمبر وې ابن حجر رحم الله فرمایي دا انسان کافر شو دا دومره واضحه عقیده ده دا دومره واضحه عقیده ده دا عقیده امام صاحب رحم الله ته یو قول منسوب دی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي کو چرته یو سړی د نبوت دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم نعوذ بالله او بل تن ورته وویل چې تا سره په دې باندې څه دلیل دی نو امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي دا دواړه کافر شو دا دواړه څه شو د ختم نبوت دومره واضحه عقیده ده کو د نبوت دعوه کوي دام کافر کو څوک دلیل غواړي دام څه دی کافر دی دا ولي کافر دی دلیل غوښتل شي په وخت د شک کې دلیل غوښتل شي په وخت د شک کې او په ختم نبوت کې شک نشته دی بلکې یقین دی نو چې تا ورته وایي دلیل څه دی نو مطلب دا دی چې ستام شک دی ستام سره نو ته ورسره هم څه شوې کافر شي هسې واضحه عقیده ده که نه ده ته وایي چې مولي صاحب ما په نورو اسانو الفاظو پوه که دا ختم نبوت وایي څه ته په ساده پښتو کې درته وایم د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه والا تر دې وخته پورې بل پیغمبر نشته او د دې وخت نه والا تر قیامته پورې به بل پیغمبر را نشي دا څه شی دی ختم نبوت دا زمونږ عقیده ده چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه والا تر ننه پورې رښتینی پیغمبر نه دی راغلی رښتینی پیغمبر دروغجن خو ډېر شی راغلی دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه والا تر دې وخته پورې رښتینی پیغمبر نه دی راغلی او د دې وخت نه والا تر قیامته پورې به رښتینی پیغمبر را نشي دې ته څه ویلی شي ختم نبوت صحیح شو که نه دا دومره اهم عقیده ده دومره اهمه مسله ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک څومره غزوات شوي دي په هغې کې چې ټول څومره صحابه کرام شهیدان شوي دي نو د هغې تعداد دی 359 سو 60 هم نه 359 چې د نبی علیه السلام په ژوند کې څومره غزاګانې شوي په هغې کې چې څومره صحابه کرام شهیدان شوي د هغې ټول تعداد 359 دی او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې یو کذاب راولګېدو او د نبوت دعوه یې وکړله او ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغه د سرکوبۍ دپاره صحابه کرام ولېږل په دغې غزا کې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي دي څو صحابه کرام 1200 په نورو ټولو غزواتو کې صرف 359 صحابه کرام او چې کوم سړي د عقیدې د ختم نبوت نه انکار کړی و او د نبوت دعوه یې کړې وه ابوبکر رضی الله تعالی د هغه د مردارولو دپاره 1200 صحابه کرام شهیدان کړي دي دا دومره اخمه عقیده ده صحیح شو که نه زمونږ عقیده دا ده بحیثیت مؤمن بحیثیت ایمان خوږ دی د څه شي نه د مال نه ایمان خوږ دی د مال نه که نه بحیثیت مومن زدام ایمان خوږ دی د مال نه ایمان خوږ دی د اولاد نه ایمان خوږ دی د جیداد نه ایمان خوږ دی د قام نسب نه ایمان خوږ دی د بیبي نه د دې هر څه نه د ایمان خوږ دی که خوږ نه دی او ایمان نه کامل کېږي بغیر د څه نه د ختم نبوت عقیدې نه چې د ختم نبوت عقیده دي نه نو ایمان دی نو په ختم نبوت باندې مال هم قربان په ختم نبوت باندې اولاد هم قربان په ختم نبوت باندې جیداد هم قربان په ختم نبوت باندې بیبیان بچه هم قربان ان شاء الله صحیح شو که صحیح نشو ځکه چې ایمان د څه نه خوږ دی د مال نه د اولاد نه او ایمان راځي بغیر د ختم نبوت د عقیدې نه نو په ختم نبوت باندې مال جیداد سر قربان داسې ده که داسې نه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې پورې چې الله څومره پیغمبران را لېږلي هغه رښتیني پیغمبران او موږ یې تصدیق کوو د آدم علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام پورې چې کوم پیغمبران راغلي دا رښتیني پیغمبران دي او موږ یې څه کوو تصدیق کوو خو چې د نبی علیه السلام نه وروستو څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي کو په هر شکل سره وي په څه سره وي د امیان دا خبره واورئ
کو په هر شکل سره وي خو چې خبره پکې د نبوت راځي کنه نو دا انسان به کافر دا زموږ عقیده ده صحیح ده کنه په دې کالجونو یونیورسيټو کې د الکانو توامه په دې باندې کوشش شروع دي تعویلونه ولا جوړي نه موږ دسی نه وایو دسی وایو دسی نه وایو دسی وایو د الکان دی یو خبره د ځان سره وساتي چې دا خبره پکې راتله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دا پیغمبر دی داسې چې د نبوت خبر راتله او د نبی علیه السلام نه وروسته راتله نو دا کذاب دی دجال دی پوهیږئ که نه پوهیږئ په دې باندې چا سره بحث نه کوئ ما دا خبرې باندې د امیان پوهیږئ علما امیان پې پوهیږئ که نه پوهیږئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه واله تر نبی علیه السلام پورې رښتیني پیغمبران دي مونږ یې څه کوو تصدیق کو د ختم نبوت ته قرآن تر واله کنه تاسو په خپل فتح ولګي تقریبا 100 آیاتونه په ختم نبوت باندې دلیل لري مخکې چې څومره پیغمبران الله را لېږلي دي الله تبارک وتعالی مخکې پیغمبران نه یو وعده اخیستې وه واذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه د آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام پورې چې الله څومره پیغمبران را لېږلي الله تبارک وتعالی ته دا وعده اخیستې ده چې کله تاسو ته د آخري زمانې پیغمبر راشي د آخري زمانې څه راشي لتؤمنن به په هغه باندې به ایمان راوړئ ولتنصرنه او د هغه به څه کوئ امداد به کوي داغه امتیان به جوړیږي خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جبه د الفاظ انا خاتم النبیین مخکې چې څومره پیغمبرانو هغه به دا خبره کوله چې زمونږ نه وروسته بل پیغمبر را روان دی هغه به ایمان هم راوړی داغه به تصدیق هم کوي داغه امتی به هم جوړیږي خو چې کله نبی علیہ السلام راغی نو نبی علیہ السلام فرمایل انا خاتم النبیین د نبوت سلسله چې را روانه وه هغه په ما باندې ختم شوه په ما باندې څه شوله ختم شوه لاړ چې سوره بقره اول راواړه د مؤمن صفات چې الله تبارک وتعالی ذکر کوي کنه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما وما انزل تاسو نه تاسو کوم ته دلته متوجه شئ د مؤمن صفات الله تبارک وتعالی ذکر کړی دي چې بما انزل اليك وما انزل من قبلك مؤمن هغه دی چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم کتاب نازل شوی دی په دې باندې به ایمان راوړی وما انزل مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي په هغې باندې به یې تورات به مني انجیل به مني زبور به مني قرآن به هم مني نبی علیہ السلام د مؤمن دا صفات ذکر کړي دي چې په تیر شوو کتابونو باندې به هم ایمان وي په تیر شوو پیغمبرانو به هم ایمان وي په قرآن به هم ایمان وي ستاسو نه تپوس کو چېرته د نبی علیہ السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلی نو ضرور به په دې آیت کې چې په مخکنو پیغمبرانو به هم ایمان وي او وروسته بل پیغمبر راتونکی دی په هغه به هم سره وړي نو بما انزل الیک پکې شته دی یقینا خو دا پکې شته دی چې وروسته هم پیغمبر روان دی په هغه به ایمان وي نشته بما انزل الیک په مخکنو پیغمبرانو به ایمان وي په مخکنو کتابونو به ایمان وي او په قرآن به ایمان وي او د قرآن نه وروسته بل کتاب راتلونکی نشته چې په هغې باندې ایمان راوړي او د خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ ختم نبوت زنده باد دا واضحه عقیده به دې که چا سره بحث مباحثه مه کوه څوک چې د ختم نبوت نه انکار کوي دی انکار د قرآن نه کوي او قرآن نه انکار کوونکی څه دی کافر دی دې خبرو مې پوه شوې که پوه نه شوې نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عشق او محبت او مینه دا ده که نه چې په ختم نبوت باندې به سر ورکو انشاءالله که څوک په هر جامه کې راغی هر دلیل یې راوړو هر خبره یې راوړه په هر تعویل سره یې راوړه خو چې د ختم نبوت انکار پکې لازمېدو د نبوت خبره پکې راتله موږ به ورته وایو ته کافر یې واجب القتل سر دې د بدن نه د لر کولو دی پوهېږئ که نه پوهېږئ په ختم نبوت کې بالکل رعایت د چا سره نشته دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د عشق او د محبت دی هم دا چې موږ به د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي بالکل نه برداشت کوو او د نبی علیہ السلام د ټولو نه لویه ګستاخي دا ده چې یو سړی د پیغمبرۍ دعوه وکړي دا لویه ګستاخي ده الله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې چا مینه کړې ده که نه چا ورسره مینه کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله په دنیا باندې د جنت څه ورکړي دي زیری ورکړي دي یقینا داسې ووایې یقینا ګناهګار به یم یقینا ګناهګار به یم خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق نه مې زړه وای خالي نه دی ټیک ده که ټیک نه ده هر څه به کومه خو د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي
نشم برداشت کولی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بمینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صرف یو صحابي دا ویلو انا احبک یا رسول الله دا الله پاک پیغمبر تاسو سره مینه کوم چې نبی علیہ السلام ولکه می دعاګانې بیا غوښتي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت وکړ کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خو باندې ناشته یو نوجوان الک راغی الکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته داسې ودرېګنو نبی سم ته نیغ ګوري نو بیا شاته طرف تراشي نبی علیہ السلام ته داسې نیغ ګوري نو بیا خې طرف تلل شي نبی علیہ السلام ته داسې ګوري نو ګس طرف تلل شي نبی علیہ السلام ورته لګي خراشه وی راته داسې نیغ ګوري څه مسله ده نه هغه لک ورته وی انا احبک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر تاسو سره مینه کوم تاسو سره کوم مینه کوم نبی علیہ السلام ته فرمایي رښتیا مینه کوي وی پلار دی یا خو کافر دی بیا به یو کار وکي وی لاړ شمال دغه سر راوړه مال د پلار سره راوړه د خلی عاشقان خو ډیر خو د زړه عاشقان لګي کنه مال د پلار سر راوړه حدیث مبارک کې راځي نوجوان الک د تورې د تی کې نه راوستي او کړه سی ولا داسي ورکو وی د الله پاک پیغمبر دومره انتظار راته چې سیره پاغه ته ورسم ټول ځواني کې د بیا د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته راته د نبی رسول الله ډیر خدمت کو ډیر خدمت پکې سورزي تیر شي مجلس ته رانغي نبی رسول الله تاسو کې هغه نوجوان الک په زما خپل راته سورزي وشو رانغي چې دا ولي چې ورته د الله پاک پیغمبر هغه بیمار دی نه جوړه شوی دی نبی اسلام فرمایي وزې چې لاړ شو تاسو له پوښتنه وکړه کنه راځي تاسو له لاړ شو صحابه کرام سره مرګري شو لاړو خو چې د نبی عليه الصلاه والسلام باندې څنګه د دې الک نظر ولګید کنه د الک پجړا شو نبی عليه الصلاه والسلام ورغه تسلی ول ورکړه جاړه ممړه الله به دې خکی جګ جوړ بشي ستانه ډیر بیماران دي الله غه کړی دي نو دا طریقه د بیمار پرسې ښا چې چاله لاړ شو بیمار پرسې کنه اول بوله سور کوي تسلی دا څه بتنه چې مړستا اورنګ زیړ شوی دی صحیح ده کنه تسلی بوله ورکه څه بوله ورکه نبی علیہ السلام ول تسلی ورکړه هغه نوجوان صحابي ورته سوي وای د الله پاک پیغمبر په دې باندې نه جاړم چې بیمار یم په دې نه چاړم خدای الله پاک پیغمبر دا جاړم زکه چې زه مدینه منوره کې ما په دا خبره ډیر اوریدله چې مکه مکرمه کې زمونږ پیغمبر دی خلک په ډیر ظلمونه کوي ابدا خبر اوریدا نو ما وی چې ارمان چې دا پیغمبر مدینه ته راشي زه به ډیر خدمت کوم د الله پاک پیغمبر ته مدینه ته رالي خو معلومیږي دا چې زه درنه جدا کېږم ستا خدمت مې ونه کو ما ته معلومیږي دا چې زه په دې بیماری کې مرم ستانه جدا کېږم خپه په دې ما جاړم په دې چې ستا خدمت مې ونه کو نبی علیہ السلام ورله په دې سر باندې لاس کې خو ډېر دعاګانې ورته وکړي چې نبی علیہ السلام څنګه راووت کنه نو وارثانو ته ورلوي وی معلومیږي دا چې د الک مړ کېږي دې سخت دې مري خو چې کله دې مړ شي کنه ما به خبروي چې زه راشم جنازه په وکم زه په سو وکم جنازه په وکم هغه ټیک ده نبی علیہ السلام واپس راغی سورزه تیر شو تاسو وکړو یاره نوجوان الک چې نا جوړو دغه سو شو صحابه کرام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر هغه وفات شوی دی نبی اسلام ښا دوی ته ما ولې چې ما به خبر کې زه به جنازه کوم زه چې زو قبر لاړ شو راځي نبی علیہ السلام صحابه کرام د ځان سره مرګري شو روان شو لاړ غي وارثانو ته ورلوي تاسو ته مانو ویل چې دی وفات شي ما به خبر راځي زه به جنازه کوم ای وارثانو ته د الله پاک پیغمبره مونږ ته ځکه خبر نکړي کنه چې مونږ وي ته جنازې له راځي نو په لار باندې د يهودو کورونه دي مونږ یې اسنه چې تا ته يهوديان تکلیف در ورسي یقینا په جنازه کې د پیدا وا چې تا په جنازه کړو الله به ته مغفرت نصیب کړو په جنازه کې د پیدا وا خو په نه راتلو کې ستا پیدا وا ځکه مونږ ته خبر نکړي نبی رسول الله سلام ورته فرمایل وی زه چې زو قبر لاړ شو نبی رسول الله چې دا نوجوان صحابي په قبر ودرنو ډیر عجیب دعا وکړه لاس پورته کړو دعا وکړه وی الله په میدان محشر کې د قیامت فورز د دې نوجوان الک سره تدسي میلوشه چې دې تا ته خاندي او ته ته خاندي دې تا ته خاندي او دې ته خاندي اساس تاسو نه تاسو کوم چې ته ما ته خاندي زه تا ته خاندم خدای بل خوشاله یو کنه مطلب دا چې الله دې ستان راضي او ته دنا یو صحابي فرمایي چې ما د نبی رسول الله د دعا واورید کنه وی ما چې کاش ته د قبر والا په ځای زوي چې د دعا ماته نبی رسول الله کړې وي ماته کړې وي نبی رسول الله د عجیب دعا د صحابي ته ولي وکړه هغه سویلیو احبک یا د الله پاک پیغمبر مینه در سره کوم څه در سره کوم مینه در سره کوم یقینا ګناهګار به یو هر قسمه ګناه برا پکې موجود وي او عشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځړه نه ورسوي عشق په نبی علیہ السلام د ځړه نه ورسوي مینه په نبی علیہ السلام د ځړه نه ورسوي په نبی علیہ السلام زمون مال قربان زمون جیدات قربان زمون اولاد قربان زمون د سرونه په قربان ان شاء الله دا سی به کدا سی بنای د نبی علیہ السلام سره مینه ډیره ساتي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي بهر حال د دې مجلس دا ثوابونه دي الله تبارک وتعالى د هغه خورکه قبر ته ورسي او زه درته په اخر کې یو خبره کوم دا یو خبره زما ووري په خپل بچو کې داسې بچو علما ولور کوي چې سبا مړ شي چې داسې مجلسونه در پسې لګي خو د خو نه ده خپل
بچي علما ولا ورکي چې سبا د لحد په تورو تیارو کې پراته او داسې نیک مجلسونه در پسې کیږي او د هغې ثواب تا ته بخلی کیږي. خپل بچي علما ولا ورکي، خپل بچي علما ولا ورکي. زه دغه کمره کې ناست وم، دلته یو ماشوم بچی دی ډېره ښکلې پګړۍ والې ده. څه شو کوم یو دی؟ دا طرف پاس تللی بچیا دا ماشوم بچی نه دی، دا ما سره کمره کې و، داسې جړغونې غونته کې شو، جړغونې شو. ما ته یې چیني راکړه، وایي مولي صاحب زما د نیکه د زړه والونه بند دي، دا ورله دم کا. داسې بچي تیار کړئ، د علماو ته ورکړئ چې داسې بچي درله تیار کړي. داسې غریب نیولی شو، ما ته وایي مولي صاحب زما د نیکه د زړه والونه بند دي، دا ورله دم کا چې الله ورله صحت ورکړي. بچي علماو له ورکړئ چې داسې زر درله ترې جوړ کړي. دې بچي ته وګوره د څه عمر دی، د خپل نیکه څومره درد یې په زړه کې دی. قسم په الله دا علما ستاسو خیر خوا دي، دا ستاسو خیر خوا دي. دې علماو ته خپل بچي ورکوي. عادل ورور دلته کې چېرته موجود دی، ما ته مولانا صاحب زما خورکۍ وفات شوې ده، زه پسې د ایصال ثواب پروګرام کوم، ضرور به راسي. چې ما ته دا خبره وکړه، یقینا زما نن 2 پروګرامونه پېښور کې وو او زما عادت دا دی زه د وخته کور ته ځم، ناوخته نه ځم. صحیح شو. خو ده راته وایي مولي صاحب زما خورکۍ وفات شوې، موږ پسې هر کال ایصالي ثواب کوو، ته به ضرور حاضر کوې. ما ضرور به حاضري کوم. الله دې داسې وروڼو ټولو خویندو له ورکړي چې سبا په قبر کې پرته دا خورکۍ او ضرور سره دا فکر وي چې زما خورکۍ پسې زه څه وکړم چې الله ورته ثوابونه ورسوي. الله تبارک وتعالی دې د دغې خورکۍ روح خوشحاله کړي. الله دې د هغې قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوي. الله چې په دې مجلس کې څومره کسان ناست دي وفات شوي دي، د هغې رشته دار وفات شوي، د چا به ورور وفات شوي، د چا به مور وفات شوي، د چا به پلار وفات شوي، الله د دې ثوابونه د هغې قبرونو ته ورسوه. الله قبرونه د جنت د باغچو نه باغچې وګرځوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.